اخرنی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اخرنی جمله قريبة ثقيلتان في الميزان في اللسان لك ورنزله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بدي ركون الله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون صدق الله العظيم سورة البقرة او 72 نمبر آیات 72 نمبر آیات بنی اسرائیل کله چې 40 کاله تیر شول او دغه مړی الله سلامت ساتلی او 40 کاله پس دغه مړی پاسېدو خپل قاتل وښودو چې پلانکې زما قاتل دی او دغه سخی چې کومه وه دغه هم 40 کاله په ځمکه ګرځېده او دا الله بوډی کوله نه دا وطن ځوانه وه او بیا چې دغه سخی په پتون سره یا د سخی په حصه سره دغې غوا چې دی نو په بعضې ټکړې سره چې دغه مړه ژوندی شو دا ټول معجزات چې دی نو دا د بن اسرائیل ولیدل خو دوی په زړه کې په کار و چې لږ رحم راغلی زړه یې نرم شوی وی زړه یې نور هم سخت شو نرم نه شو بل دا که چېرته هم معمول کې مړی ژوندی شي او یا څه ولي په لاس یو کرامت وشي او هغه مړی ژوندی کې هغه خپل قاتل وخت پلانکې وجلی یم نو په دې باندې به عدالت فیصله نه کوي ځکه شاید چې دا مړی یا په هوش کې نه یا دا مړی چې دی د قاتل یو وي او دی د بغض او د دشمنۍ د وجې نه چا سره دشمني بل کس باندې ګوته کېږي دا زما قاتل دی دې وجې نه به عدالت په دې باندې فیصله نه کوي دغه بن اسرائیلو چې کوم واقع و د موسی علیه السلام په وحي په ذریعه الله ورته ښودلې و هغه پیغمبر و نو دې کې چې دی نو وحي هم دوه بل چې دا خاصه واقع وه نو کله چې دا داسې واقع ټول وشوله او بن اسرائیلو په کارو چې زړه نرم شوی نو زړه نور سخت شو او دومره سخت شوله چې دا کاڼ نه هم سخت شوله دغه شان نبی علیه السلام په دور کې چې کوم بن اسرائیل او یهودو نو هغو کې هم قرآن کریم هغو ته هم چې ستاسو مشران هم سخت ول او تاسو هم هغه شان سختي کوئ سخت یې تاسو خو په دې نبي علیه السلام باندې ایمان راوړئ که نه ښه درته پته دا پیغمبر دی د اخر زمانې پیغمبر دی او دا کتاب په ده نازل شوی دی ښه درته پته چې پېژنې چې د حق پیغمبر دی او داسې پېژنې لکه څنګه چې خپل بچي په خپل بچو کې بلا شک وکړي دې کې شک نه شي کولی او بیا پې ایمان نه راوړي د بغض حسد د وجې نه سخت یې دویمه دا خبره چې په دې نبي علیه السلام تاسو په تورات کې د نبي علیه السلام صفات راغلي وو چې داسې پیغمبر به یې داسې ښایسته شکل به یې داسې ځای کې به پیدا کېږي هجرت به کوي او داسې ښایسته اخلاق به یې دا ټول صفات چې دی د نبي علیه السلام مبارک په تورات کې راغلي وو ده ته ښه پته وه چې دا پیغمبر هم دقه دی کوم چې تورات کې ذکر شوی خو بیا به هم دوی پټوو او چې کم خلک به راغه نبی علیه السلام مجلس ته او هغوی به دا ذکر وکړو چې نبی علیه السلام مبارک ته چې ستاسو ذکر چې په تورات کې راغلی دی او په تورات کې تاسو چې صحابو ته به تاسو ذکر ستاسو پیغمبر ذکر په تورات کې راغلی دی دا ډېر ښه پیغمبر دی چې کله به واپس لاړو نو هغه نور به ورته وي تاسو ته ولې وایئ تاسو پیغمبر ته ولې وایئ ستا ذکر په تورات کې هم راغلی صفت ولا مه کوه صفت ولا مه کوئ ښه د پت ځان بېغله کوه دا خو بیا نور به هم څه به دې جوړېږي بغض یو که نه صفت د دوی چې کوم دی صفت مه کوئ تورات کې راغلی ګوتې پې کښېدې بس مه ورته وایه چې دوی پېښې بې خبره پاتې شي او نبي اسلام ته ټول پته وه تورات کې ما څه ذکر راغلی صحابو ته هم پته وه و حضرت د وجې نه نو د بعضې به لاړه نو چې صفت به یې وله بیان کړو چې واپس به راغله نور به ورته قهر شو داسې مه کوئ نبي علیه السلام صفت هغو ته مه وایئ چې تورات کې راغلی ته موږ د یو خبر هم نه یو د هغې په باره کې چې نو الله پاک دغه کوي
نو وإذ قتلتم کم وخت تاسو مړی وکړو نفسا یو نفس لره تاسو ووجلو یو نفس لره فادارأتم فیها تاسو اختلاف پیدا کو فیها په هغې کې یو یې ده وجلی بل یې ده وجلی بل یې پلانکې ډلې وجلی بل یې پلانکې وجلی د موږ څه خبرې قاتل یې نه ښودو انا قاتل ځان په خپله هم نه ښودو والله الله پاک مخرج ظاهرونکی دی ما کنتم تکتمون هغه څه چې پټوئ تاسو الله ته هېڅ ګران هم نه ده که نه مړی الله را ژوندی کړو خپل قاتل په خپله وښود نو دا بني اسرائیل دومره لوی معجزات یې ولیدله او څه چې دوی پټول هغه ته م الله ښکاره کړلو او بیا هم چې دی نو دوی زړه نه ایمان رانه وړو فقلنا وی مونږه اضربوه تاسو وهئ دې غوا لره اضربوه کې دا ها چې ده د ضمیر چې دا غوا ته دغه دی راجع دی ببعضها یا د اضربوه کې دا ها چې ده د دې د ضمیر دا د مړي ته راځي مړي ته د مړي لره ووهئ ببعضها په بعض یې څه د دې غوا سره د غوا حلاله کې وي سره والې د مړی پې ووهئ دا یو د الله پاک یو کرشمه وه اوس د غوا د مړي څه نسبت دی غوا څه ضرورت چې غوا حلاله کوي خو بس دا د بني اسرائیلو په تقدیر کې به دا مشقت لیکلی شوی او د بني اسرائیلو په کتاب کې په عملنامه کې هم دقه مشقت به دا بس لیکلی کېږي داسې مړی به کېږي او دوی به غوا حلاله غوا به دومره ګران په قیمت د پرېوځي دا د دوی هغه سختي وه هغه خبره نه منلو اختلاف کولو او په خبره باندې یو خبره باندې اکتفا نه کولو چې یو خبره ته موسی علیه السلام وکړه دوی هغه ونه منله خبره سخته شوه کذلک یحیی الله الموتى دغه رنګې ژوندی کوي الله مړي دا ګوره د پیغمبر علیه موسی علیه السلام معجزه وه داسې نه چې اوس به موږ هم غوا لاله و مړي به پیسته و چې مړي به ژوندي شي حال به وایي مرزاده سمشه نو زمونږ د پاره دا نه دی چې ته موږ هم غواګانې به لاله خپل مړي به پرې و چې ته چا وجلی دا نه دی دا خو د موسی علیه السلام خپله معجزه وه کذلک دغه رنګې یحیی الله الموتى ژوندی کوي الله مړي ویریکم ښیي تاسو آیاتې خپل نشانیاتونه لعلکم تعقلون دې دپاره تاسو عقل نه کار واخلئ دومره غټ نشانې بن اسرائیلو ته الله ذکر کړی وی ښودلې ورته هم خو بیا هم بس په کار و چې زړی نرم شو زړی ښه سخت شو ثم قصد بیا سخت شول قلوبکم ستاسو زړونه من بعد ذلک وروسته د دې کار نه چې کله الله پاک د غوا په ذریعه باندې دغه مړی ژوندی کړو خپل قاتل وښودلو دو سوګونه غټ بوج چې دغه سپک شو غټ تهمت غټ الزام نه چې دی نو هغه شو بیا هم زړی ښه سخت شو فهي کالحجارة په شان د کاڼي او اشد قسوه یا ډېر سخت زیات د کاڼي نه کاڼي خو لا بیا هم نرم وي که نه کله دوبه روانې شي کله ورغړي کله وچ وي د الله د یارې نه خو د دوی زړونه چې دي هغه نه دغه کېدل نرم کېدل وان من الحجارة او بعضې د کاڼو د ګټو نه هغه لما یتفجرو چې جاري کېږي منه الانهار د هغې نه نهرونه وان منها بعضې کاڼي لما هغه یشققو چې چوي فیخرج راوځي منه الماء د هغې نه اوبه وان منها بعضې کاڼي لما یهبطو چې رغړي من خشیة الله د یارې د الله نه وما الله نه د الله بغافل نا خبره یعنې غافل الله نه دی د دې واقع نه اما تعملون چې تاسو عمل کوئ افتطمعون آیا تاسو تمه کوئ ای یؤمنوا لکم دا چې دوی به ایمان راوړي په تاسو باندې اوس نبي علیه السلام ته چې دی الله پاک هغه تسلي ورکوي چې تاسو څه خیال دا بني اسرائیل یا دا یهود به تاسو باندې ایمان راوړي د دوی نیکونه دغه شان و دوی هم دغه شان دي وقد کان فریق تاقي سره وه یوه ډله فریق یوه ډله منهم د دوی نه یسمعون چې اورېدل به کلام الله کلام د الله ثم یحرفونه بیا به تحریف کوو په هغې کې تحریف معنی بدلون به یې کوو موسی علیه السلام چې کوم تورات نازل شو په موسی علیه السلام یا هغه چې کله دوی بن اسرائیل واورېدو نو چې څه وخت تېر شو موسی علیه السلام د دنیا نه لاړه دوی به کې د خپل ځان نه خبرې وردن نه کړې دا بدي شوې دا ځان نه پکې قانون جوړ کړه نو
د هغوی په باره کې چې موسی علیه السلام د قوم په دې باره کې الله پاک نبي علیه السلام ته فرمایي چې تاسو تمه ساتئ یقین کوئ تاسو امید لرئ چې دوی به ایمان راوړي په تاسو باندې نه وقد کان فریق تحقیق سره وایي یوه ډله منهم د دوی نه یسمعون کلام ټول نه ول ښه یوه ډله دې داسې وه یسمعون چې اورېده به یې کلام الله کلام د الله ثم یحرفونه بیا به تحریف کو بدلون به یې کو په هغې کې من بعد وروستو ما عقلوه چې په دې به ښه پوه شول وهم یعلمون دو ښه پوهېدل چې دا کار د ګناه دی ښه به پوه شول چې ګور دا تورات دا انجیل شریف دا د الله پاک کتاب دی په دې کې بدلون دا ګناه دی خو بیا به هم بدلون کوو ما عقلوه ښه به پوه شول وهم یعلمون دوی ښه پوهېدل چې دا کار د ګناه دی وإذا لقوا الذين او کله چې دوی میلاو شي دا کسانو سره آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی دا بن اسرائیل یا دا یهود چې کله د صحابو سره میلاو شي دوی قالوا آمنا موږ خو ایمان راوړی دی قالوا وایي دا بن اسرائیل آمنا موږ ایمان راوړی دی وإذا خلا کله چې دوی بیل شي جدا شي یا لاړ شي بعضهم ځینې د دوی نه الی بعض ځینو نورو ته قالوا نو وایي دوی اتحدثونهم آیا تاسو خبر ورکوئ دوی لره تاسو خبر ورکوئ دوی ته بما فتح الله علیکم هغه چې کولاو کړي دی الله علیکم په تاسو باندې تاسو چې الله پاک ښودلي چې د آخر زمانه پیغمبر به داسې ښایسته به داسې ښایسته شکل والا به داسې نوراني به داسې اخلاق والا به داسې امت به چې هغه به سر ورکوي داسې ملګري به داسې شجاعان بهادران تاسو دا صفتو ته مه بیانوئ دا خپلو به د یهودو به یو بل منع کوو چې تاسو مه ځئ دوی ته دا خبرې ورته مه کوئ دوی به نور هم لکه همونږ پښتو کې وایو که نه نعوذ بالله خو نه دی په کار خو مونږ چې یو به مونږ لکه د ده صفت اړو کوم ځان ته بیا ورک شي ویې لکه هغه خو پیغمبر دی د الله پاک ته دا صفت ولا کوي که نه الله پاک هغه ستایلی دی هغه نوم چې محمد او احمد دی هغه ستایلی شوی دی ستا د ضرورت نشته بس دوبه دا دغه کوو شومتیا به یې کوله اتحدثونهم تاسو خبر ورکوئ دوی لره بما په هغه څه فتح الله چې ښودلي الله علیکم تاسو ته فتح الله چې کولاو کړي دی الله پاک علیکم په تاسو باندې تاسو چې د پیغمبر په باره کې چې دی نو الله صحیح علم درکړی دی تورات کې تاسو عادت مخ ښکاره کړو ځان پې غلی کړي لیحاجوکم دې دپاره چې دوی مباحثه وکړي ستاسو سره به په دې سره عند ربکم په نزد رب ستاسو تاسو چې د پیغمبر صفت هلته بیانوئ نو دا پیغمبر ملګري چې راپاس دی و چې تاسو څخه پس زموږ پیغمبر حق دی نو بیا ولې نه منئ نو بیا به ورسره څه کوئ ستاسو آبا و اجداد تاسو ملګري چې کوم دي تاسو دا ولې پیغمبر نه پیغمبر ښځه ته پس حق پیغمبر دی بیا هم نه منئ نو مه وایئ ځان پې غلی کوئ وایي بما فتح الله هغه څه چې کولاو کړي دی الله پاک علیکم په تاسو باندې لیحاجوکم دې دپاره چې دوی مباحثه وکړي ستاسو سره به په دې سره عند ربکم په نزد رب ستاسو یا په دلبار د رب ستاسو کې تاسو ځکه مه وایئ د قیامت په ورځ باندې بیا الله زموږ تپوس وکړي تاسو ښه پته وه چې پیغمبر علیه السلام حق پیغمبر و تاسو په خپله به د هغه پیغمبر صفت بیانوو تاسو به ایمان ولې نه راوړو تاسو ته ولې ځان پټوو بیا به موږ څه جواب ورکړو غلی دې پاتې شئ افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار ولې نه اخلئ الله ورته اوس فرمایي تاسو ښه د عقل نه کار ولې نه اخلئ چې ښه په تورات کې د پیغمبر صفت راغلی په انجیل کې راغلی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد په تورات کې دا انجیل شریف کې دا صفت د نبي علیه السلام راغلی دی چې په ځمکه به نوم محمد په اسمان کې به احمد وي او بیا هم تاسو نه منئ اولا یعلمون یا نه پوهېږئ تاسو ان الله بېشک الله پاک یعلم پوهېږي ما په هغه څه باندې یسرونه چې دوی پټوي یسرونه چې پټوي دوی وما یعلنون هغه چې ښکاره کوي دوی یعنی اولا یعلمون آیا نه پوهېږي دوی نه پوهېږي په دې خبره باندې چې ان الله بېشک الله پاک یعلم ډېر ښه پوهېږي ما یسرون هغه چې دوی پټ کوي څه چې دوی پټوي که پټې کوي که ځان نه کوي که هر ځای چې کوي وما یعلنون څه چې ښکاره کوي په دې ټولو خبرو الله پوهېږي علیم بذات الصدور دی ومنهم بعض له دوی نه امیون هغه هم پړه دي لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي په کتاب باندې الا امانیه
مگر تشي ارزوګانې کوي په کتاب په حقیقت نه پوهیږي امیان دي امپړه دي لا يعلمون الكتاب نه پوهیږي په کتاب باندې الا مگر امانیه تشي ارزوګانې کوي اټکلې خبره کې اټکلې ځان نه بس لګي چې دا په تورات کې راغلي دا په انجیل کې راغلي دي او پته ورته نه چې دا دوسوي وانهم نددوي الا يظنون مگر تش ګمان کوونکې دي ظنون یعنی تش ځوان او ګمان اسی چې دیانو د خپل طرف نه اټکلې خبرې کوي دا په کتاب کې راغلي دي او پته ورته حقیقت کې شته دی نه وانهم نددوي الا يظنون مگر تش ګمان کوونکې دي اسی بس ګمان دا و چې کې چپ راغلي حقیقت کې نشي ویلې نو الله پاک دا غوي دغه کوي فویل هلاکت وی طرف تباہی دی وی بربادی دی وی للذین د پار دا کسانو یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب بأيديهم بخپل لاسونو سره د يهوديانو با د خپل جوړ کړه قانون به جوړ کو و به لیکو بیا به امت ته پیش کو چې دا چې الله طرف دا کتاب راغله به د عمل وکړي او د کتاب اصل مسله او اصل قانون هغه به پټ کو په دې کې چې کوم هغه پوهول آیا دا ام پړه ځان به خبر جوړ کړو دا چې دینو دا کتاب دی کنه دا غي باره کې الله وایي فویل هلاکت وی تباہی دی للذین د پار دا کسانو یكتبون الكتاب چې پټوي یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب بیا دې په خپل لاسونو سره په خپل غوتو سره کتاب لیکل کوي ثم یقولون بیا وایي هذا من عند الله دا طرف د الله نه دی ولې داسې وایي ليشتروا به ثمنا قليلا د پارج دی اصلي کې واخلي به په دې سره ثمنا قليلا قیمت لګو د خلکو نه چې په دې دروغ باندې پیسې حاصلې د دروغ کتاب جوړې لیکي خلکو ته پیش کړي او خلکو له پیسې به کې پیسې په حاصلې بیا الله وی فویل هلاکت او تباہی بربادي دی لهم د دوی د پاره مما كتبت چې لیکي دیم د دوی لاسونه ویل لهم تباہی او هلاکت بربادي دی مما داغه سن یک سبون جو کسب کوي کدوې په خپل لیکي کې بلته وي چې څومره دخل پکې چای کم چې لیکي هغه دې مالک شي کم چې ورته وي هغه دې مالک شي درې زره الله هلاک ویل هلاکت لفظ راوړل او کم چې دین هغه مخ ته خلکو په مشورې او فیصله کوي دغه دې مالک شي درې وانه خو دې هلاک کی افتطمعون تاسو تم یقین ساتي ان د خبرې یؤمنوا لكم جدوی به ایمان راوړي په تاسو باندې مسلمانانو اے پیغمبر علی السلام وقد کان تاقی سروا فریق یوړل منهم د دوینا يسمعون چې غوږ به کې خو دا ورېدل به کلام الله خبرې د الله ثم يحرفونه بیا به تحریف کو پاغه کې بدلون به کو من بعد ما ورستما غدا قالو چې به پاغه خپوا شول وهم يعلمون او دو خپودل جدا کار د ګناه ده واذا لقوا الذين كلوا دوی میلاو شدا کسانو سره مون چاغو ایمان راوړې قالوا ندوي آمنا من خيمان راوړې ده صاحب کرامو سره واذا خلا کل جدا شي بعضهم زین د دوینا بعض د دوینا الی بعض بعض نورتا زین نورتا قالوا ندوي تحدثونهم ایتاسو خبر ورکوي دوی لرا چا د صحابو ته بما فاغ سبانه فتح الله چکلا کړي الله پاک علیکم بتا سبانه موت پیغمبر اسلام صفات ته بیان وای لیحاجوکم د پار د بحث مباحثه وکستا سره به په سره عند ربکم پنځ ضرب تاسو افلا تعقلون تاسو عقل نکار ولنا خلی اولا يعلمون ان پویږي تاسو ان الله بشک الله پاک علم ډیر خپويږي ما یسرون هغه چې دوی پټوي و ما يعلنون هغه چې دوی ښکارا کوي ومنهم بعض اليهوديان اميون هم پړوي لا يعلمون الكتاب نه پوهیږي په کتاب باندې الا مگر امانیات تشار زوګانې کوي اٹکلي خبرې کوي وانهم ندي دا خبر الا يظنون مگر تشکو مانده تش ظنون دي خپل ځوان او د خپل عقیده مطابق نور اصل د کتاب نه فویل هلاکت وی تباہی دی بربادی دی الذين پار دا کسان یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب لاره بیا دې په خپل لاسونو سره لیکل وکي په خپل لاسونو سره
ثم يقولون بیا وایي هذا من عند الله دا خو د الله طرف نه راغلی کتاب دی لیشترو د دپاره چې دوی حاصلې کې واخلي به به سره ثمنا قلیله دنیا لګه فویل هلاکت او تباهي دی لهم دوی دپاره مما د هغه څه نه کتبت چې لیکلي دي ایدیهم د دوی لاسونو وویل هلاکت دی لهم دوی دپاره مما د هغه څه نه یکسبون چې دوی کسب کوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب كده كده كده